बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद लरम तासु रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې دوستانو پیښور ورسک روډ باندې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی سوارلسو کالو خسته الک نامعلومه افراد او پچاړې علل کړي دی بیا کور خواته ورزل د نامعلومه افراد څوک دي او پولیس دې باره کې څه حقایق کرمخه ته کړي دي دوستانو دې باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام او کتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره اخیره پورې وګورئ او چکم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاب شي دوستانو د واقعیا د پیښور ورڅوک روډ دا چې خاسته سوالو سو کالو ماشوم چې بخنامینه بعد مانځه د کور نه بارته وتلې دي بیا واپس نه دی رغلې بیا لاش کور مخه ته ورځیدل شوی دی د چا ورځولې د لاش ورځول لسوک دی او د ظلم ویلې دومره کړی دی چې علل کړی دی بیا کور خوا کې ورځولې دی دروازې ته مخ ورځولې دي دوستانو دا قاتلان به څوک وي د چا ته پاته ولګل دا کورنه وتل د پښنامي ټیم کې به دا کورنه وبځي او هغه ټیم کې مونږ به حمله کو دا کسان پولیس وایي چې مونږ ډیر زر گرفتار کو پولیس لګیا د خپل کاروي کې پولیس ودنه ده پولیس لګیا د خپل کار کوي خو مونږ زړونه چې دی آغاز شاخ شوی دی چې مونږ دا نه ګورو چې دا کاس پښنامي ټیم کې راوتل د جمعه روان ده مونږ زړونو کې وسورله سوکالو ماشوم د پر دومره زیاته ډاکه کوم ځنه راغلي دومره زیات نفرت کوم ځنه پکې راغلي دي که هغه پلار سه دښمنی وانه هغه دښمنی پلار باندې اپ صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه د کم معاف کولو باندې تاسو قدر کمیږي تاسو عزت کمیږي نو ورځو قیامت راشي او مانه واخلې دینه غټه خبره بسوي تاسو خو د هغه پیغمبر امتیان چې قیامت پرې چې څوک به یو بل باندې نوي ار څوک به وایي چې ز هغه ټیم کې به صلی الله علیه و وسلم یو طرف نه به आवाज رسی چې امتی تاسو هغه پیغمبر امتیان یقینا باوجود تاسو داسې کارونه ولې کوي چې پخنمی مور څومره خوشاله وي چې مازوی لاړلو هغه جمعه ته لاړو الله او الله رسول صلی الله علیه و وسلم نوم بوخلی او تاسو هغه ماشوم او نه هغه ماشوم هغه ظلم سره کړو هغه څه زیاتې کړو هیڅ نه وکړي خو تاسو لګ تکرار باندې معمولی تکرار باندې تاسو د حد پر ځای چې تاسو ته هغه بیا خپل بیزتی لګي نو دوستانو که معاف کول باندې تاسو عزت کمیږي نو دا خبره ځانته همیشه ذهن ته راولئ چې آپ صلی الله علیه و وسلم حدیث مبارکه چې دا هغه ذهن ته راولئ که معاف کول باندې تاسو عزت قدر کمیږي نو روز قیامت مانه واخلئ دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام